سلامونه ګرانو کتونکو په دغه بلکې بیا په خاصه توګه په دغه خیبر پښتونخوا کې بدامني ترهګري او کلم چې کاروي کیږي نه کې افغان وګړي مه اعتراضي یعنی ککړ پکې دغه خلک دي پیار می چیف صاحب چې کومه فیصله کړې ده چې د 31 تاریخ پورې دي دغه خلک دي ملک ته وزي او قانوني او غیر قانوني دي نو د ځای خلکو سره به خبره ترې کوو چې دغه فیصلې ته به کوم نظر ګوري او دا کومه بدامني چې روانه ده په دې کې چې دوی ککړتیا ده بار بار د دوی خلاف څه کول پکار دي نو زموږ سره اوسئ بس اور می چیف صاحب خو هم ډېر ناوخته کړی دا فیصله چې کوم دی د نن نه یو له شل کاله مخکې پکار وه ځکه چې په ملک کې څونه جرمونه کېږي نو چې وګورو په 100 کې 80% دا افغان مهاجرین په دوی باندې پیارې د دوی ټوله ډیټا دا هر څه پراته دي نو چې څونه زر تر زره کېدی شي او څونه نوي واقع ټولو کې دا مهاجر مؤلس دي نو موږ د دې فیصلې حمایت کوو او چې دا نن له شل کاله مخکې کړی وي نو ته ګڼې چې د دهشتګردۍ ذمہوار دا دي نن چې کوم ځای په ځای کې یاره تاسو کتل په لندن کې کوم هم سارامیتوبي نو چې هلته کې شاته ورپسې معلومات وشي نو ټول مهاجر وي که په هر ملک شي او څه ګندګیري وي چې ډېټ یې راټولوي او ویې لټوي نو هغه ټول افغان مهاجرین راخېږي نو اوسېږي هم په ملک کې د ملک والا ډېر عزت هم ورکړه تقریبا یو 50 کاله هم ساتل خو بیا هم دوی نمخرامه دي د دې ملک کې کوم دی دوی خیرخوا نه دي نو چې نن کېدي چې سبا ته پرې نه دي چې دا مکمل بار کړي یاره جی دا آرمي چیف فیصله خو چې کومه ده که نه د هغې کې بیا خبرې کول نه دي پکار هغه زموږ د دې ملک شعر دی او زموږ د ملک ذمېوار دی هغه قربانۍ ورکوي د هغه صفایان مري الوزي بمونو کې په هغوی ډېرې قربانۍ هم ورکړې نو هغه زموږ د دې ملک مشر دی شعر دی بس هغه څه فیصله زموږ پې هغه سره اتفاق دی خپله سوې دا افغانیان دلته کې څه کوي نو دا افغانیان خو ګوره چې د دې ملک کار دی که نه زموږ د وزیر اعظم کار دی او د چیف صاحب کار دی هغوی راولي مو او هغوی وباسي مو چې د دوی په اعتراض دی د هغوی خو زموږ د ملک نه غټ ملک دی لاړ دي شي ځان دې صفا کړي واپس دې راځي خپله مزدورۍ دې کوي او بیا د پاکستانیان ټول بار ملکونو ته ځي نه چې څومره داسې دهشتګردي کېږي نو هغې کې دغه ککړ چې کوم دی دا راځي افغانیانو له پکار دی که نه چې ټول عمر په افغانیانو باندې الزام دی زما واده دا درخواست دی زه یو عوام یم دوی د خپل وطن ته لاړ شي او ځان دې صفا کړي زموږ وروڼه دي د کریمې وروڼه هم دي زموږ ګاونډیان دي دوی د خپل ملک ته لاړ شي او ځان دې صفا کړي پته به ولګي یو کال نیم دې نه راځي چې دهشتګردي ختمېږي چې ختمېږي که نه ختمېږي بیا به پته ولګي چې څوک دا دهشتګردي کوي افغانیان ځان یې داسې پوخ ځای کړی دی چې د تلو د سره وړې څه وی راوی نه او کاروبار هر څه هغوی سره ګراني دغه د وتلی پکار دي چې اوځي دغه ماحول به لږ صفا شي دا دهشتګردي چې کومه ده ټول هم دوی جوړه کړې ده دا واورېدل نو دی د ملک نه وختل پکار دی چې وځي دا وتل پکار دی دا به ملک د معاشره لږه پاکه شي یو به روزګارونه ټیک شي او یو به ملک صفا شي دغه نه دهشتګردۍ طرف کاروبارونه یې خراب کړي غونډارې او شی کاروبار سره سره کومه بدامني چې د آیرو چې دا بمي چودنې دي بالکل جی بالکل پکې موجود دا څه حالات دي دا هر جومات مخې ته څوکۍ شروع ده خلک جوماتونو ته بازارونو ته امن نشته سکون نشته خوشحالي نشته افغانیانو چې بارېږي نو ښه ده د ملکه ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو د دغه ځایي خلکو خبرې اترې تاسو واورېدئ په دغه بازار کې چې چا نه هم پوښتنه کوي نو هغه د آرمي چیف صاحب او د حکومت د دې فیصلې ستاینه کوي هغه وایي چې دلته کې څونه دهشتګردي ده یا څونه بدامني ده دې کې ککړ دغه خلک دي فوري به چې کوم دی د دوی دا فیصله ډېره مخکې کول پکار و چې مخکې دا ویستې وي او چې دوی لاړ شي په دغه صوبه کې به امن راشي